او زه به د خپل طرف نه څه داسې درکم چې هغه الحمدلله هم ماته د مدینې منورې نه میلاو شوی دی او د الله لاک لاک احسان دی. زه یم چې یو سړی وایي زه حرمین شریفین ته ځم او دی دا وظیفه کوي او دی لاړ نه شي غاړه مه زما بندوي. حرمین شریفین ته تګ غواړې؟ څوک غواړي لاس پورته کړي؟ ټول غواړئ؟ ما سره به ځئ انشاءالله. الحمدلله د مکې څو میاشتې مخکې الله سفر نصیب کړو. په دې 7 تاریخ باندې بیا الحمدلله خدای د حرمین شریفین دیدار نصیب کېدل راوځه، خو چونکې څه مسله کور کې وه د هغې په وجه ایثار. او زما وظیفه څه شی ده یاد ساتئ. اذان خو کېږي، چې کله اذان کېږي د اذان جواب به ورته ورکوي. څه به وایه؟ مؤذن کله وایي الله اکبر الله اکبر، تم وایه الله اکبر الله اکبر. کله چې مؤذن اشهد ان لا اله الا الله وایي تاسو وایه اشهد ان محمد رسول الله وایي صلی الله علیه وسلم. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اذان وشو د اذان جواب وشو. د اذان نه بعد به فورا دعا ورپسې وایي. د اذان دعا درته یاده ده؟ طالبانو ته به یاد وي خو د عوامو ته مشکل ده. اللهم رب هذه الدعوة، کما دعا چې ده دا د اذان نه بعد به دا دعا ووایي او د دعا نه بعد به ما طرف ته متوجه شي. دا نسخه ته بیا نه میلاویږي، یاد ساتئ. د اذان نه بعد به بیا څه وایه؟ تلبیه. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. او د دې نه بعد رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا ونبیا. کم انسان د اذان جواب ورکړو؟ د اذان نه بعد د اذان دعا وشوه، د اذان د دعا نه بعد تلبیه وشوه، د تلبیه نه بعد رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا ونبیا. چې دا چا څلور خبرې بزان باندې لازم کړلې بقول د دغه صاحب چې کوم نن په مدینه منوره کې په جنت البقیع کې مدفون دی، چې په هفته کې بدن نه الله تا خپل کور ته راوغواړي. په یو هفته کې دننه چې تاسو یقین په الله وکړئ. دا اوس چې زه تلم هېڅ زیر و زر هېڅ اسباب نه و، الله د کور نه 2 کسان را سره بوتل او په دغه بچو مې لازم کړی